बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी समर कोर्स शुरू जून जुलाई छुट्टियानों के द स्कूल द माशुमानो अलकानो जिनको मेल फीमेल टीचर्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कसान ऑफिसेस दफ्तरों के नो दा फर्ज ऐन इल्म چې دا مونږ شروع کړو هر جون جولائی کې دا مونږ کوو छुट्टियां نو دې کې قرات تجوید ستاسو مخکې تیر شو که تاسو تکلیف نه ملو شوې نه هغه مونږ نو غواړئ په دې نمبر 0311 444 0006 اردو کې پښتو کې آډیو ویډیو تاسو کور کې او تاسو ناشته قرات تجوید احادیث دعاګانې د مون سبق دعای قنوت جنازه سبق لس صورتونه د اما سپاره تجوید پکور کې بناستي او ټیک هر حکمران خپل انګلیش وي ماشاء الله والله ومنه نه وي قرات تجوید غلط دی دا غي وجه سره دا غي وجه دا ده چې مونږ په دې مهنت نکو کني 15 لسرو کې 2 غنټه ورکې بیل کې ان شاء الله ډېر په اسانه سره زده کیږي قرات تجوید او چې کوم مخاورس کسانی تعلیم یافته یا مالداران او دي د زده کړی نو عالم دین ته کینیم نه ځکه نه کینی چې یو خو د عالم دین دا غي غلطی ده چې به خندا ورپوره خطا نه ده نه غریب بیانې زده کوي او بل هغه خپل سټیټس د وجوم نه زده کوي چې خلک پسوي نو موږ دا کلیپ جوړ کو اردو کې پښتو کې آډیو ویډیو موږ نه غواړو تمام محترمو او کور کې کینه او قرات تجوید احادیث دعاګانې کلمه دعای قنوت جنازه سبق لس صورتونه دایته 0311 444 0006 نن زم چپټر د سبق نمبر 3 احادیث چا چې سلويخ حدیثونه یاد کړ د دین معاملات متعلق دا به عالمانو په سب کې پاسي دا به د عالمانو سب کې پاسي الله اکبر نو احادیث کو جمع کړي واړه چې خلکو ته یاد شي انما الاعمال بالخواتيم یو د انما الاعمال بالنیات د اعمالو دار مدار په نیتونو باندې نیت صفا منزل مسانو آخرت کې سړی کامیاب انما الاعمال بالنیات آخرت میں ثواب اس کو اعمال کا ملے گا په آخرت کې با هغه ته د اعمال او ثواب ملایږي چې دا غنیت صحیح په دنیا انما الاعمال بالنیات ترجمه ته ډیره اوریدل خدا ترجمه ډیره کړه چې آخرت کې با ثواب هغه ته د اعمالو ملایږي چې داغه د عمل نیت په دنیا کې ټیک اخلاص پزان شک مکوي چې ما کې اخلاص نشته هر چا کې اخلاص شته څوک داسې عمل نه شروع کوي چې نه کو خو یو کس راغی نو نیت یې وتاړه دا څوک نشته بس اگر یا کار دی نو خیالات لکه راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چیرې موږ او د سکو چې یو کس راشي موږ وایو چیرې دی به خوشاله نیک عمل موږ رښتیا خزي والدین مدار یا کاری نه خلک دې تم ریا کوي او په فرض کې ریاکاری نه په نفل کې زما محترم واجب کې نه ابا هوکه جماعت سره ومسکه انما الاعمال بالنیات توګل وګد د دسته خلک لګویا ټول هم غلط وي ځکه چې تجوید خو ټیک نه کنا وان انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها وفي روايه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه دغه واقع امر تفصیلی چې ولکو جنې په یو بل باندې په مکه کې مين جنې مسلمانه شو هغه صحیح مسلمانانو د ګونو نه توبه او سره بیا جنې هجرت کو خزه اصلي ور پس راغی د عمر شم تانه بغیر نو هغه وته هجرت وکړو نبی له سلام ته واقعا بیان کو هغه هجرت کو نبی له سلام د حدیث هغه وخت یو یته هجرت د چا لپاره کړو د جنې لپاره خزه لپاره لہذا
ثواب به تاته نه ملایي. دلته یو زبردسته نقطه ده. نقطه دا ده چې د هغې جینۍ څه نوم و ښځې ام قیس، خو د هغه سړي نوم چاته معلوم نه دی صحابي نیک مسلمان شو. ولې صحابو ته معلوم و، تابعینو ته یې ونښود، پرده اچول. من ستر مسلما ستر الله. په مسلمان چې څوک پرده واچي هغه الله په هغه پرده واچي. ومن هتک مسلما هتک الله له. چا چې مسلمان او شرمو الله به هغه شرموي. چا د کور په ګوټ کې ناست دی. لا تظهر الشماعة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك. ته مسلمان رور په تکلیف او په غم باندې مخ خوشالېږه، الله به ته غلر کی او تا به پکې ورغلی اکه مصیبت په وتا راولي. چا د کور نه چې جینۍ وتښتي، اکثر مونږ هغه په چوک دکان کې ډېرې خبرې کوو. کور کې مړ کېږي جاړي، ټول کور یې جاړي، پریشانه وي. دلته مونږ مور پسې خبرې کوو. هغه سره هلکه هغه سره ملګری شي، هغه سره ملګری شي، هغه سره ملګری شي او دعاګانې ورسره وکړئ، خبرې ورپسې مه کوئ. دا تا سره دا کار تا سره هم کېدی شي. زما محترم دا مونږ کوو چې یا یو ښځې طلاق وشو، مونږ ورپورې وخاندو، سړي پورې یا ښځه پورې، یا الله مونږ ته وساتي. پښتانه وایي ډېره سخته دی. الله اکبر. انما الاعمال بالخواتیم، چې ستا خاتمه ښه شي. یا الله په آخر وخت راته کلمه نصیب کړي. ټول خلک وایي امین. دې نه مراد دا نه چې دې کلمه ووایي، که ووایي نو ښه ده، که ونه وایي نو دې نه مراد دا دی چې مونږ صحیح عقیدې سره د دنیا نه لاړ شو. دا مطلب دی. هر یو خبره چې راځي په هغې عمل کوئ، د عمل په نیت یې واورئ. الایمن فالایمن، یاد کړئ دا څلوېښت عددونه یاد کړئ. د ښي طرف نه اوبه ورکوئ، چای ورکوئ، سر د ښي طرف نه منګزوئ. لومبۍ ښی خوا کور کې او جومات کې دننه کوئ. چې لټرین ته ځئ، واشروم ته، نو ګس خوا مخکې کوئ. او چې دغه چې پیالې ده او چیني پکې په چمچه باندې تاووئ نه ښي طرف نه انټي کلاک، څنګه چې ګړی چلیږي د هغې الټا په دې عمل کوئ. ښي طرف نه شروع کړئ. اشفعوا توجروا، سفارش وکړئ، په دې به اجر تاسو ته ملایږي، اجر پاوږئ. بعضې خلک وایي مونږ سفارش نه منو. ولې نه منې؟ الله یې مني، رسول یې مني، ته یې ولې نه منې؟ ټیک سفارش به منې، سفارش غلط نشته. یو کس د یو سیټ اهل دی، ته سفارش وکړه. اکرم الخبز، د روټۍ اکرام وکړه. ټډه مه وهئ که معذوره نه سم کښېنئ روټۍ ته. ډډې سره ډوډۍ خوړل بغیر د عذره بیمارۍ دا تکبر دی. خپه پې مږدئ، لاس په روټۍ مصفا کوئ. اعلنوا النکاح، د نکاح اعلان وکړئ. په پټه نکاح نه کوئ، مه کوئ. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نکاح خفي، نبی علیہ السلام د پټې نکاح نه منع کړی. ترمذي البغایا اللاتي ينكحن بغیر بین، هغه بدکاره ښځې چې نکاح وکړي. یونیورسټو کې اکثر داسې کېږي یا آفیسز کې، بس الله رسول ګواه دی. په تولمګیرې کې لیکلي داسې کس کافر شو. الله هر ځای کې موجود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې د عقیده راوسته امام نووي وایي چې دی عالم الغیب دی او هر ځای موجود دی. دا کافر شو. تو ګواهان بګ دی. داسې نکاح نه کېږي بغیر ګواهان، نه په ټلیفون. طریقې شته خو هغه مونږ چاته نه وایو، ځکه چې د جینۍ اولیا چې رضا وي، د جینۍ اولیا چې رضا وي، نو هله دا مسله ده. زما محترم اعلن النکاح، اعلان وکړئ د نکاح. که جینۍ سړي پلار او ورور رضا نه وي او نکاح وشي، دا مکروه ده. ولا متخذي اخدان، پټې دوستانې مه کوئ ای هلکانو. ولا متخذات اخدان، او پټې دوستانې مه کوئ ای جینکو. دا الله قرآن کې فرمایي. د ولي فرق دلی موقف دا دی چې عاقله بالغه خود مختار. دا خلک غلط پیش کوي چې بس دا مطلب نه چې هغه به نعوذ بالله هلکان تلاش کوي یا ټلیفون باندې ګپونه لګي. دا حرام دی، ګناه کبیره ده. قرآن آیت کې موجود دی. دې مطلب دا چې کور ته به رشته راځي چې ټول پرې رضا شي ورکړي. دا مطلب جینۍ رضا ني، هغه رشته مه ورکوئ، مه ورکوئ. جینۍ به رضا کوئ. که جینۍ دا ځای کې رشته غواړي، جینۍ دا ځای کې رشته غواړي چې هغه زموږ خاندان سره برابر نه وي، زموږ خاندان سره برابر نه وي، یا عاري پکې یا خلک په خبرې کوي، نو بیا داسې رشته چې نه هغه
هغه به نه کوي. هلته جنۍ په غلطه ده. څه په غلطه ده؟ جنۍ په غلطه ده. ته په کرسۍ ته کښېنه بچي په خپله. نو اعلن النکاح لا يدخل جنة قطات. د عدالت کې جنکه نکاح کوي، عدالت ترلی شي، لو میرج، کورټ لو میرج، کورټ میرج. نو که الګ د جنې نه اوچت وي، تعلیم کې، پیسه کې، پیشه کې او برابر وي دا نکاح اوس وخت مکروه ده، ځکه چې مور پلار ته خوشاله دي. او که الګ پیسه پیشه تعلیم کې جنې نه ښکته دا نکاح نه کېږي، دا عدالت یا پټه نکاح. وان النکاح لا ينعقد عليه الاجماع. پتا وشان دا څه نکاح نه کېږي. تهادوا تحابوا. تاسو یو بل له هدیه ورکوئ، ګفټ خپلو کې محبت سې ورکوي. نامحرمه له ګفټ ورکول دا ناجایز دی. هغه هلک چې ښکلي وي هغه سره لس شیطانان وي، جنې سره یو. حسن بصري فرمایي مطلب د دې خبرې دا دی چې امرد ښکلی هلک هغه سره ګپ شپ لګول دا حرام دی، او دې کې لس فتنې. پوه شو؟ دا خبرې څوک نه کوي، شرمېږي. ټي وي کې ډرامې فلمونه چې دا غلط دي، هغه خبرې به نه کوو، هغه به نه ګورو. د دنیا بې شرمه به جهنم ته ځي، د دین بې شرمه به جنت ته ځي. لا يدخل جنة قاطع. څوک چې رشته ماتوي هغه جنت ته نه ځي. دې مطلب دا دی که نه چې د رشتهدار په غم خفه شي او په خوشحالۍ خوشحاله شي. دا مطلب دی. دا مطلب دی. دې مطلب دا نه دی چې تا ته رشته وغوښته د ماما نه او تره نه او درې نه کړه، دا رشتهداري ماتول نه دي. په کې دا یړه نه غواړي نو څه کوې، په زور یې کوې. دا رشتهداري ماتول نه دي. یا یو کور شرعي پرده کوي چې بهی ستا مېلمه راځي، کزنز چې تضاد مامودات خالزاد، تره زامن، ماما زامن، چاچي زامن، تور زامن، پوپو زامن او ماشو دې زامن. دینه پرده ده، بهی سخته پرده ده. لیور نه، سالي نه، خلي نه، کزنز نه، دینه ټول نه زیاته پرده ده. نو سړي به سړو سره کینی او ښځې به ښځو سره کینی. دا رشتهداري. کم سړی چې ښځو سره ناست وي او خاندي، خندا بړکا کوي، داسې بعضې خلک دي. دې ته پښتو کې ملی وي، دا کنځل دي. ای ملی پخوا به دا وي، اوس ټول ملیګان شوي. بس ښځو سره ناست وي او بس خندا بړکا کوي. سړی به سړو سره ناست وي، بیټک کوي، یا اجره کوي. ښځې به ښځو سره کوي. دا ډېره غلطۍ موږ کې پیدا شوي. ودونو او غمونو کې به هلکان دننه ګرځي. دا ګناه کبیره ده. هلته جنکۍ دوپټې هم نه اچوي، په غم خوشحاله. استغفر الله. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. الله دې موږ پوهه کړي. نو رشتهداري پالل د اوچت عمل دی. په دې نه مطلب دا نه دی چې موږ به بې پردګي کوو. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځوي. بې پردګي به نه کوو. زما محترم، بله خبر دا ده چې الحمى شهاده. یو چې الله په لار کې څوک شهید شي د هغې بل احکام دي. خو ډېر شهیدان دا دي چې شهیدان دي د آخرت، د دنیا شهیدان نه دي. لکه مثلا یو کس د خېټې د مرض نه مړ شو، یا په چاړو مړ شو، یا ظلمن چا قتل کړ، یا دیوال پرې وغورځېد، یا اوس وځېده. الحریق شهید، المبطون شهید، والمطعون شهید، ومن سقط عليه الجدار هو شهید، ومن قتله المسلمون ظلما فهو شهید. دا ټول شهدا دي، خو د آخرت د دنیا نه. زما محترم، الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي. سټاپ یې کړه. الله دې موږ ته الدین النصیحه، دین خیرخواهي ده. الله اکبر. خاص خبره وره که دین نه که نه نو څه به خورې، څه به څښې، څه به اغوندې، جامې کپړې، چا سره به واده کې، چا سره به نه کې.
نو هغې خره سپي خنزیران خوري او انډیا والا بال ټاک رکھے لډوان سر متیازی کی اور هغې کې فخر محسوس ہوگی یہ ہم فریش ہوتا ہے استغفر الله واده به چا سره کې چین او رشیا داسې نظام دی لکه د ځنګل یې نه دا پکې نشته چې نعوذ بالله من ذلک رور خور سره ما مسخره خوا دا رشتې مسلمانانو مذهب کې هغې کې نشته زما محترم دا دین مونږ ته صفایي چې میراث په څنګه تقسیم شپږ حصې دي 12 افراد دي ته ښځې ضرور ښځې کیلو میراث څنګه ورکوي سددو قاربو نیغ نیغ اوسه نیغ نیغ ځای په قرآن حدیث عمل کوي جنت ته به نږدې سددو قاربو الفاظ د عربي هم یادوي شرک او بدعت مه کوئ چې شرک کوئ فرقې به جوړېږي بدعت کوئ سکول آف تھاټس نوې نوې مکاتب فکر به جوړېږي الصبر ربا کوم یو کس چې صبر وکړو بس ګویا چې د الله په تقدیر هغه رضا دی د الله په تقدیر هغه رضا دی الصوم جنه روجا ढाल है जहन्नम द और न बदे बच की الطيرة شرك بدشګونی شرک بودری به تا پیښ یا پښتنه بودری لا شوم فی الاسلام په اسلام کې بودری نشته سار سار ستا په مخ پاسې دم د اندوان او منګم وایو دا غلط کار کو څنګه وایي دا ټول خبرې چې دا غلط دي الله دې ته سمای نصیب وکړي الطيرة شرك زما محترم نو دا پښتانه وی چې فلانه ورځ باندې جامې کپړې مو وینځه دا غلطه خبره ده هر ورځ شپه وینځل شي او دا شل مسافر په جارو مو وه کني هغه به جارو شي دا خبره هم غلطه ده سفر په میاش کې لاندې کوټ را کوزي کې دام غلطه ده او دو اخترو په میاس کې واده مکوي دو ډولې مرونه دام غلطه ده دلته پنجابیان دا خبره کوي چې دلہن کے پیروں پر کنویں کے منڈیروں پر گاڑی کے ٹیروں پر کالا بکرا ذبح کرو چې بدری پیښه نشي مصیبت را نشي دا خبره غلطه دا خبره غلطه العاریه مودات دا عمل په کوي کوم یو سیس تا چا نه وروړو پلاسي که یو اس بي که پلاسي او کو یو اس بي هغه واپس کوي مونږ د کشي کیدو پلاس سټک قینچی ستنتار مسکید ورکوي ټول سست کوي سره زما العده الدين چا سره واده وکي هغه پوره کوي ها عذر راغی او واده نه پوره کوي نو په دې بیا ګناه نشته تا چې رشتہ ور کړو دا واده ده هغه سړی چرسي شو ته واده واغشته واپس کینه نه ورکه نو تاسو شوي ته ګناګار نه دغه شان ته چې چا سره یونیورسيټي کې تا واده تا سره واده کوم په قرآن لاس کې دی هلکې جنې اکثر دا کېږي نو تاسو چل کوه ته هغه واده ماته کړه ځکه حدیث کې راغلی دي مسلم شریف حدیث دی من حلف علی یمین ورأى غیرها خیرا منها یو کس قسم وخوړه چې دا فلانه کار نه کوم مور سره خبرې نه کوم نبی له سلام دا قسم مات کړه او کفاره ورکړه خو مخکې به قسم ماته بیا کفاره ورکړه تحاوی شریف کې دغه شان مسلم شریف کې دی الټا دی او مطلب یې دغه دی العين حق نظر لګیږي سورۃ القلم اخری تو ایتونه پسان چوپ کوي نظر نو تاسو حفاظتي اعوذ بکلمات الله التامات یاد من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون ومن شر ما خلق وبرأ وضرع طور علم جادو کوډ منتره دا د دین دا یو دعا حفاظت یو دعا دا ډېر فتوا دی کوډ منترو د پر چاله مزه دا مولیان پیسې لري د غیب خبرې کوي زعفران غوړي به پردګي کوي دا دا چل دی هغه څه چل دی پلانې دی ول شیطانان ته پورې لګیدلی شپږ پیریان بس خلک غرق تی مولیان دین کاروبار جوړ کړل
او دین برباد کا هر چوک کې ورپسې خلک خبرې دي شرمېږي نه هر چوک کې د الله بندګانو څه به ووایي 4 قل الحمد شریف آیت الکرسي سار او مقام پکان چوپ کړی دی نو چې دم نشته تاسو به حفاظت او دغه دعا وایي چې ما تاسو ته کومه ووایي هر یو سړی په ځان دم کولی شي دم باندې چا ټیکهداري نشته کال علم کې 8 علاج د کوډو منترو 8 علاجونه په دې ما آډیو ویډیو جوړ کړی ما نه وغواړئ زما په نمبر شروع کوم تاسو ته ویلې بیا وره 0311 444 006 الغنم برکه په چیلو کې برکت ده ما من نبی الا وقد رع الغنم بخاری شریف هر یو نبی چیلې سره زم هر یو عالم له پکار دي چې چیلې ساتي او 35 کیو کور لور کوي او خرسي تاسو د کمیټو ته تنخواګان ته ضرورت دي او دې کې برکت هم ده الغنم برکه هر یو نبی چیلې ولې سره دا شرعتي زناور دی نو چې نبی کې صبر پیدا شي ور بشي غصه بشي خلاف ته ول نشي ماتول وهل نشي شرعتي زناور دی نبی چې نبی کې صبر پیدا شي هر یو عالم له پکار دي چې وړو ته پړاوي ما د الله تعالی الف با ته پړاو کړی دا وړو فساد شر کوي نو وهي بیان په مخ په حقوق نه وهي لا تضرب الوجه درې مسواکه وال جایز دي نه علاوه نه چې دا غونه ورځي الفخذ عوره دا من اکثر په لامبلو کې او په کبډي کې دا ظاهر واکینګ جوکینګ سویمینګ نو پتون به پټه دا داسې لکه چې کما د انسان شاوی دا غي پشان به پټه الفخذ عوره قید وتوکل قید زناور اتړه بیا په الله په ذات باندې توکل او باور وکړه قید وتوکل قید وتوکل نبی علیہ السلام له یو کس راغی وی پسرالی په اوخ وی صدق د الله په توکل مې پرې خو نبی علیہ السلام ته فرمایل قید وتوکل لمبے پہلے لاک لگاؤ پھر اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو وی تړه نه و گاڑے لاک کا آیت الکرسی په چوف کا قید وتوکل دلته یو جمله دا غور سره وره په اسباب باندې یقین کول کفر دی چې ډوړې د وجې ته جام دیم کې خورم نه اسباب پر خودل چې بل ډوړې نه خورم د بجم ये जहालत है اسباب اختیار करके रोड़े होगा और अल्लाह की जात पर यकीन करना ये शरीयत बे और اسباب पर खुदल जहालत से اسباب यकीन कुल कुफर दो اسباب पे اختیار के अल्लाह पर जात पर यकीन और एतबार के दा शरीयत को नो गाड़े लाख का और अल्लाह पे हिफाजत बल्लिगु अन्नी वलो आया यो मसला तो मालूम है बलते और सोच सही सही तो मालूम अंदर الناس منازلهم مسلم شریف عائشہ رضی اللہ عنہ چې سونا چا عزت ته هغه مر عزت ورکړه نه چې مالدار سړی پس مکه کې هغه چې څوک د سعادت هغه ولا ورکړه نه ځان سره په کورسه کې نه چې سونا یو کس با عزت دی هغه مر عزت ورکړه نبی علیہ السلام فرمایلی خيارکم فی الجاهلیت خيارکم فی الاسلام سبحان الله وی چې کم یو کس په زمانه جاهلیت کې سو اوچتو او په اسلام کې اوچتو لکه ابو سفیان رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام دا فرمایل من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن ومن تعلق باستار الكعبه فهو امن او چې ابو سفیان سره داخل شو د پر امن شو دی ول عزت ورکړ نن ورپسې خلک خبرې کوي نعوذ بالله من ذلك به زړې خبره ختم داسې شي وو داسې شي الله بدلان د میډیا هغه عالمان مفتیان سره زما چې تاسو هغه کما نه پیژنئ
نو ما ته خپل عقیده ما حواله کوه، خپلې خبرې به کوم، سبا له به ګمراه شم، ګډې وډې به ووایم. دع ما صفا وخذ دع ما خذ ما صفا ودع ما قدر. په دې عمل ښه خبرې ویلې، عقیده ورته ما حواله کوه. دونه ښکلې پټکي والي او ښکلې ګیري صحابه پسې خبرې کوي، ضرورت اهل بیتو پسې خبرې کوي، ضرورت هغه مور نو مې نه علم شر نه جوړوم. امیر معاویه رضی الله عنه پسې خبرې کوي، 3 غنټې تقریر وکړي. امیر معاویه خلاف لګي، بنو امیه خلاف لګي، د عثمان خلاف لګي رضی الله عنه، او ورسره وی رضی الله عنه وی الله ته راضي دی. نو چې الله ته راضي تا ته ولې تکلیف دی؟ ته ولې ورپسې خبرې کوي؟ په تقریر کې وی رضی الله عنه او لګیا دی ورپسې. عقل مند کې الاشاره کافي، او العقل تکفي الاشاره وللجاهل لا تکفي المناره. المؤمن مکفر، هغه کس چې مسلمان یې هغه فورا کفاره ورکوي چې ګناه ته وشي، الله نه معافي وغواړي، غلطي به زمونه کېږي، داغه مت تو سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے، کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. المحتکر ملعون، وہ آدمی جو ذخیرہ اندوزی کرے وہ ملعون ہے. تا سره یو غنم دی یا چاول روجي دي او ته کې دې څه مودې دپاره چې ګرانې شي بیا به یې خرڅ کړم، دا جایز دی او دا ذخیره اندوزي نه ده. چې کله بازار کې روجي او غنم ختم شي، بازار کې روجي او غنم ختم شي، نو بیا ته ځان سره ایښي هغه ذخیره اندوزي ده. هغه څه ده؟ هغه ذخیره اندوزي ده، هغه مه کوه. المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، هغه کس چې د هغه نه ته مشوره لې نه، هغه سره امانت دی، تا نه څوک مشوره لي صحیح مشوره ورکړي، دې ځای کې دا دکان کولوم ټیک دی ښه ده، نو که ټیک نه ورته ووایه فایده به ورته وشي، ته ورته نه دکان کولو نه کې ګوره اگر چې هلته ښي ته ګناهګار یې. لا تصاحب الا مؤمنا، هغه کس چې هغه مسلماني الله ولې هغه سره تعلق ساته، غلط کس سره تعلق نه ساته، مه ساته. کم الکان چې بار ګرځي چوکونو دکانو کې دی میټرک کې فیل کېږي، کم چې مور پلار راټینګ کړي ځان سره ډاکټر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجست، سوشالوجست، پیتھیالوجست چې جوړ شي، کرنل بریګیډیر ته جوړ شي چې مور پلار تربیت کړي. دا نه چې ټول به حافظان عالمان مفتیان جوړېږي، نه دا نظام به چلو کړي. نو واړه اخوا دېخوا مه ضایع کوه، چوک دکان کې ولاړي. لا تصاحب الا مؤمنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو. اللہ کے واسطے جب ہو محبت، اسے ہر حال میں بے شک بقا ہے، سوا اس کے محبت ہے جہاں میں، وہ خود غرضی کے شعلوں میں پناہ ہے. خود دوستان خمل کری النبی لا یعرف، نبی چې هر یو نبی هغه میراث نه پرېږدي چې خلکو ته ملو شي او نه اخلي، دا قانون دی. نبی علیہ السلام پیسه کې سره راغلی د فدق باغ د خیبر، نو عائشه رضی الله عنها راله، ابوبکر له دا خپل لور وه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور هم راله چې موږ له هغې د خپل خاوندي څه غوښته، عائشه اتمه، او فاطمه د خپل پلاري څه غوښته، دواړه راغلي وي صرف. نو خپلې لور له مور نه کړه او د نبي اسلام لور له مور نه کړه. حدیث بیان کړ چې انا معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث،